وروستي راپورونه دا وایي چې د پاکستان او د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پیښور های کورټ حکم ورکړی دی چې هره ټولې لارې چې تحریک انصاف بندي کړي دي هغه تاسو ازادې کړي. یو کس درخواست ورکړو او دغه درخواست په بنیاد باندې بیا د پیښور های کورټ دوه ججانو د پیښور د انسپکټر د خیبر پښتونخوا انسپکټر جنرال پولیس هم راغوسته او چیف سیکریټري هم راغوسته. هغوی ته ډېرې سختې خبرې مو کړې، ورته ویې چې وروره تاسو سمدستي په نن ورځ کې تاسو لارې ازادې کړئ. په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ځای کې د تحریک انصاف کارکنانو لارې ازادې کړئ او په هغوی باندې پرچې مو کړئ. نو اوس په دې ځای کې د خیبر پښتونخوا د آی جي پي او د چیف سیکریټري پته لګي چې په هغوی کې څونه زور دی، ځکه چې دا حکومتي احتجاج ده که نه، دا خو د صوبایي حکومت په خپله احتجاج کوي، په خپله د صوبې خلک یې ارغمل کړي دي او په خپله یې ورته لارې بندي کړي دي. نو اوس به ګورو چې د زموږ د صوبې د انسپکټر جنرال پولیس یا زموږ د صوبې چې کوم چیف سیکریټري دی چې په هغوی کې څونه زور دی او هغوی څونه اختیارات لري چې د دغه کسانو پر ضد باندې پرچې کټ کول خو لویه خبره ده چې سړکونه هم ته خالي کولی شي او که نشي خالي کولی. دا اوس یوه ډېره لویه خبره ده. د دې نه ګوره په ملک کې یو سیاسي عدم استحکام را پیدا کېږي. موږ پښتانه خو اسم تباه و برباد یو، د پښتنو د بربادۍ قصې به راته نور نه کوي که نه، پښتانه اسم تباه و برباد دي، خو لکه ورسره غون پاکستان هم تباه و برباد کو. فیلډ مارشل سید عاصم منیر دا سوچ کوي چې زما په خیال چې دا کم څه په خیبر پښتونخوا کې کیږي نو د اثرات په نور پاکستان نه پروزي. خو صرف یو لنډ مثال زه در کوم چې د کراچۍ د ونډو بازار سټاک ایکسچینج هغه تقریبا چې 10,000 پوینټه دې سره راوغورځېده، مطلب یې چې 10 ارب روپۍ د هغې نه خلکو وویستلې. خلک په داسې ملکونو کې سرمایه کاري نه کوي په کوم کې چې د حکومت ریټ نه وي، په کوم کې چې لارې بندېږي، په کوم کې چې چا سره دا یقین نی چې بوی لکه زه به دې ځای کې زما پیسې خو ما دلته راوړي دي او دلته ما جمع کړي دي خو په دې ملک کې غرق و بل دی. نو دا خلک ځکه خپلې پیسې دوبۍ ته وړي، اماراتو ته وړي او په دغه ځایونو کې خپلې پیسې خلک ځکه لګوي چې په هغه ځای کې نه هغوی سره اټم بم شته، هغوی سره نه میزایل شته، هغوی سره نه غټې غټې وسلې شته، خو هغوی دا دی چې د هغوی په ملک کې امنیت دی. هغوی په خپل امنیت باندې سودا نه کوي، هغوی په خپل قومي سلامتۍ باندې سودا نه کوي. غرق و بل نه جوړیږي. په دوبۍ کې، په اماراتو کې، خلیج کې، په دغه ملکونو کې به سوال نه پیدا کیږي چې یو کس ته راپاسې وغیرې سړکونه جوړ بند کړي. نو همدغه وجه ده چې خلک د پاکستان نه دړه لګیا دي خپلې سرمایې مباسي. او په خیبر پښتونخوا کې چې کومو خلکو دا توقع لرله چې موږ به په خیبر پښتونخوا کې سرمایه کاري کوو او دې ځای کې موږ کارخانې جوړو، هغوی خپلې هغه ټولې ارادې ختمې کړې، ځکه چې په داسې کارخانه داسې صوبه کې به ته څنګه کارخانې جوړې کړې او ته به خلکو له روزګار ورکړې چې په هغې کې تا ته پته هم نه لګي چې کله تا ته سړک بندېږي. بیا چې تا مال تیار کړي او 4 ورځې ستا مال دلته نښتي نو د لکونو د ګټلو په ځای پکې په لکونو بیلې. بله موږ ته چې ټول کوم د خوراک څښاک توکي راځي نو دا پنجاب نه راځي، که هغه اوړه دي، که هغه چیني دي، که هغه غوړي دي، داسې نور هم بلا توکي دي. نو هغه هم وروره دوی ایثار کړي دي، د لارې بندې دي، نشي راتلی. نو د دغه څیزونو قات به هم تاسو ووینئ، که قات رانغی نو لکه ډېر په لوړو بیو باندې به تاسو دا څیزونه او وزیر اعلی صاحب دا ویلو چې زه به په 200 روپۍ باندې تروړه ورکوم د اوړو د 100 کیلو، هغه الا ماشاءالله 3,500 ته رسېدلې ده. نو همدا دغه شارټیج د وجې نه نو زه نه پوهېږم چې لکه پښتنو تحریک انصاف سره دونه بد خو سره یار تحریک انصاف نو کړی، څونه بد چې دوی د پښتنو سره وکړه که نه او پښتانه یې خوار وزار کړل او دلته حکومت هم د دوی دی، یعنې په نورو صوبو کې د دوی حکومت نشته. نو ته په خدای قسم وکړه که یوه لار هم چا بنده کړي، یوه لار هم چا نه ده بنده کړې، د دې مطلب دا دی چې دا په حکومتي سرپرستۍ کې دا احتجاج شوی دی. او دا د پاکستان په 88 کاله د پاکستان شو، په دې 81 کالو کې دا ړومبې
دا ړومبی احتجاج دی چې د صوبې حکومت په خپله کوي او په بله صوبه کې هم نه کوي، په خپله صوبه کې کوي او په خپله صوبه کې خلکو ته لارې بندوي. او په دې کې بلا کسان په امبولانسونو کې مړه شو، بلا زنانه چې کوم دی هغه پکې تباه او برباد شوې. زنانه په پټو کې نښتې دي، 10 غنټې وشوې، 20 غنټې وشوې، هغوی په پټو کې خپل رفع حاجتونه پوره کوي. مړي ادیرو ته ونه رسېدله، خلک د خلکو جنازو له ونه رسېدله. نو زه په دې نتیجه باندې ورسېدم که نه چې د تحریک انصاف د 20 یا د 13 یا د 200 یا د 500 یا د 800 کسانو دا کار نشي کېدی چې هغوی د موټروی بند کړي. د دوی دپاره غالبا چې 3% پولیس هم بس دي، خو د دوی په لاس باندې د دوی په سر باندې رچا لاس پروت دی او د پاکستان د زورورو کسانو لاس په پروت دی. یعنی که هغوی غواړي که نه نو هغوی د لا په غنټو کې خالی کوي. نو اوس خو ښکاره دا خبرې کېږي چې دا د اسټابلیشمنټ او د تحریک انصاف ترمنځ یو دوستانه میچ روان دی او د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم دی نو هغه ګنګس دی، هغه پکې څه فیصله نشي کولی. یعنې لنډه فیصله خو دا ده چې د اټیکل چې کوم تاسو ښایې د هغې اټیکل خو دوی خلاف ورزي وکړه. د اټیکل 15 اوس تاسو سره ښکاره لاره ده چې راشئ او په خیبر پښتونخوا کې ګورنر راج ولګوئ. تاسو که دونه همت کوي نو تاسو راشئ ګورنر راج ولګوئ، یو تکړه ګورنر راولئ. تاسو ګورئ چې مطلب یې په 5 میاشتو کې د تحریک انصاف په نام و نشان لکه څنګه چې د نورو صوبو نه ختم شو دې ځای نه به هم ختم شي. خو تاسو لږ ریسک والئ، ریسک نشئ اخیستی. نو بل دغه یو علاج یې پاتې دی، نور خو کوم علاج نه دی پاتې. که تاسو وایئ چې یاره موږ به تحریک انصاف سره که ډیل کوئ نو خو ډیل ورسره وکړئ، عمران خان ورته راپرېږدئ، دا هم ښه خبره ده. او که نه ډیل تاسو نه کوئ او تاسو وایئ چې یاره موږ هسې هم لکه دې ځای کې په خیبر پښتونخوا کې حالات په خپل کنټرول کې ساتو ځکه چې ترهګرو سره موږ په جنګ یو په دې صوبه کې، نو بیا ستاسو لپاره بهترینه لار دا ده چې تاسو دلته ګورنر راج ولګوئ او د 6 میاشتو لپاره ګورنر راج ولګوئ. دا صوبه به داسې صفا شي که نه چې نه به تا ته بیا د تحریک انصاف ورکران ښکاري او نه به تا ته بیا ترهګر ښکاري. خو صرف د 6 میاشتو لپاره ګورنر راج په دې صوبه کې پکار دی او تکړه ګورنر به راولئ. اخوا دېخوا نرخزه ګورنر به نه راولئ، تکړه ګورنر به راولئ چې کوم په دې کارونو پیږي چې وروره دا معاملې به څنګه سرته رسو. دغه حال دی د پښتنو چې تر کومه پورې دغه معاملې نه شوې نو غرق او تباخ